الله تعالی دا ملک څومره خوشحالوي. په دې ملک کې هر څه ډېر دي. په دې ملک کې خزانې د سرو زرو کورونه شته. موږ له الله تعالی اوبه راکړي دي، موږ له کویله راکړي دي، موږ له زمرد راکړی. څه کمی پکې نشته. خو په موږ باندې اویا کاله او 50 کاله هغه غلو ډاکو حکومتونه کړي دي چې هغو په دې ملک تش کاروبار کړی دی، نور یې څوک نه دی کړی. او زما ستا د ټیکس پیسې پټې کړي دي او په انګلینډ کې او په بار ملکونو کې محلات او کاروبارونه شروع کړي دي. دا هغه خلک دی چې زما ستا بچی برباد کړی دی، تعلیم یې رانه اخیستی دی، روزګار یې رانه اخیستی دی، خزانه یې رانه خالي کړې ده. امن نشته په دې ملک کې. د شین پاسپورټ عزت یې برباد کړی دی. ادارې تباه کړي دي، پی ای تباه ده، ریلوې تباه ده، هر اداره تباه ده. په دې ملک کې انصاف نشته. د انصاف قتل هره ورځ هره ګنټه کې د انصاف قتل کېږي. وروڼو دا یو سړی دی عمران خان، انشاءالله چې د راتلو سره به په دې ملک کې د انصاف پور پالې. زه ذمواري یم چې انشاءالله روزګار به وي. مراد ذمواري یم انشاءالله چې په دې ملک کې به خوشحالي د عام ولس ژوند به ښه. او زما کم بچی چې بهر تللی دی روزګار دپاره انشاءالله هغه به پاکستان کې روزګار. ما تاسو ته ویلي وو چې کله دا جلسه موږ کوله، ما مراد ته وویلو، ما یې مراده انشاءالله زموږ د خلکو جنون به کوي. او تاسو ته ما خبره بار بار په هر تقریر کې کړې وه چې انشاءالله د 25 جولای نه مخکې په 20 جولای چې موږ کومه جلسه کوو، نو دا به د دې خلکو په مخونو باندې موږ تورې اړو، د دوی مخونه به په دې دوره کې پټو او انشاءالله په 25 جولای باندې شکست ورکوو. دا د دې لپاره نه وه چې په دې کې به نواز شریف راځي، هغه به په موږ باندې بریالي یادي او بیا به خپل لور په موږ باندې مسلط کوي. دا موږ د دې لپاره نه وه چې په دې کې به پټرول صاحب راځي او د هغه خاندان اخر کې به زرګاني ډاکو ته نقشه میلاویږي. دا د دې لپاره نه وه چې د پاچا خان نه به شروع کېږي او د اسفندیار ولي پورې او د احمد ولي پورې دا د پلان دی کې به په دې کې راځي. دا موږ د دې لپاره راځو چې په دې کې به د عام ولس ژوند ښه وي، په دې کې به د اسلام بول باندې، په دې کې به هر انسان ته د هغه جایز حقوق میلاویږي، په دې ملک کې به خلک ته د خلاص سزا میلاویږي، قاتل ته به د قاتل سزا میلاویږي. دا د دې لپاره نه وه چې دا ډاکوان به راځي او زما ستا مال به روکوي، انصاف به نه میلاویږي، په تاڼو کې به ظلمونه کېږي، په عدالتونو کې به ظلمونه کېږي. دا د دې لپاره نه و دغه شی ذات چې دا د اسلامي فلاح ریاست مملکت په نوم باندې د قائد اعظم محمد علي جناح په سربراهۍ کې په 1947 کې آزاد شوی او دا موږ چې وباسو چې نوی پاکستان جوړوو. دا نوی پاکستان هغه پاکستان دی چې په هغې کې به د نوجوانانو پاکستان دی. ستار ویل چې ښه ستار یم خو فنکار مې نشته. ما زه وطن ته په ژړا شوم چې دا خوار ولې، زه وطن ته په ژړا شوم چې دا خوار ولې. وطن ویل خوار نه یم خو غمخوار مې نشته. کوئی با دا کوئی با نو پښتنو یاد ساتئ داسې نمایندګي به وکومه چې دنیا به پرې فخر کوي. انشاءالله دنیا به پرې فخر کوي. زما مشرانو اول دا خلک تپوس کوي وایي کم دی بدلونو، زه به سره اول په هغې باندې خبرې کومه. دا کم کسان چې دلته ولاړ دي اول زه دې ورته وایم چې تاسو د کورونو نه تښتېدلي وئ، کورونو ته یې راوستی. دا دی بدلون، دا دی بدلون. خپل کورونو ته یې راوستی، کورونه یې پرېښودي. دویمه خبره ترقیاتي کارونه صرف ستاسو نه تپوس کومه. ښایسته لالا چې په دې حلقه کې په 15 کاله کې کم کارونه وکړل، ستاسو د ملک په تاریخ کې داسې کارونه شوي وو. نو دا دی بدلون، دا دی بدلون. وایي ورته دا دی بدلون. درېیمه خبره دلته کتاب له تاسو اوټ ورکړی و، مخکې ورکړی و وله، نو څه به یې وي اسلام به راولو. ظالمانو موږ خو ټول مسلمانان یو، دوی اسلام به راولو. یو اسلامي قانون دی په 15 کاله کې پاس کړی و. نو زه درته وایم چې په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت راغی، نو تاسو ته یې وښوله چې قرآن مجید په ناظرې سره، قرآن مجید په ترجمې سره، قرآن مجید په تفسیر سره لازمي کړی شو. په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان په حکومت کې اسلامي قانون د عمران خان په حکومت کې راغی. دویمه خبره د اسلامي قانون خبره کوي. نن په ټول پاکستان کې سودی کاروبار روان دی. شته که نشته؟
خو په یوه خیبر پښتونخوا کې عمران خان سودي کاروبار ګوري نو څه وایي پرویز خټک ته وایي چې په خیبر پښتونخوا کې به سودي کاروبار بندوئ قانون جوړیږي قانون واورئ قانون جوړیږي قانون څنګه جوړیږي اول چې سودي کاروباري نه جرمانه به پرې لګوئ بیا به جیل ته اچوئ او نه صرف جرمانه نه صرف جیل خو په کم ځای کې چې ورته قانونا حرام درجه حاصله ده هغه زما او ستا خیبر پښتونخوا ده تاسو ته پته شته زما د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې ستاسو نه مخکې قومونه په دې خبره تباه شو چې د طاقتور دپاره یو قانون د کمزوري دپاره بل قانون چې قانون بدلی میانه روي نه انصاف نه ظلمي تفریقي تقسیمي هغه معاشره تباه کیږي نو عمران خان څه وکړل یو طرف ته انګلیش میډیم بل طرف ته اردو میډیم نو اوس ماله جواب راکئ چې یو طرف ته په سرکاري سکول کې د غریب بچی سبق وایي بل طرف ته په انګلیش میډیم کې د مالداره بچی سبق وایي خو د خان دپاره د نواب دپاره د جج دپاره د جرنیل دپاره ایچسن ټایپ بیکن هاوس ټایپ سکولونه جوړ شوي نو څنګه به مقابله کوي د غریب بچی به مخکې څنګه ځي مقابله کیدی شي نو عمران خان پکې د سرکاري سکولونو کې هغه معیاري تعلیم راوستو کم چې په پرایویټ سکولونو کې و